عمران خان د الیمین ګنډاپور په دې تصویر باندې ډېر د غوسې اظهار کړی دی. دا تصویر په ډان نیوز کې چاپ شوی دی. په دې تصویر کې کچری تاسو ګورئ الیمین ګنډاپور سره شهباز شریف هم ولاړ دی او نور ورسره هم د مسلم لیگ نون لیډرشپ ته. عمران خان چې کله دا تصویر ولیدو نو هغه ګنډاپور ته یو ډېر اهم پیغام هم جاری کړی دی چې د حکومت خلک نه مني، زه نه منم، نو ته دوی سره تصویران ولې وباسي. په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل چې کوم عمران خان د کې پی کې بجټ ته دغه حواله سره هم خپل لیډرشپ ته کې پی کې حکومت ته ډېر اهم پیغام جاری کړی دی. په هغه باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جی ایچ کیو حمله کیس اډیالا جیل کې سنوي وجي چې هلته عمران خان د ډان نیوز یو پیپر یو پاڼه د ډان نیوز د اخبار وکړو چې په هغه اخبار کې د الیمین ګنډاپور تصویر راغلی وجي. الیمین ګنډاپور دغه تصویر چې عمران خان کتل دی نو شدید د غصې اظهار کړی دی. دینه مخکې د زرتاج ګل هم سپیکر سیب سره یو تصویر راغلو چې په هغه هم عمران خان ډیر زیات غوسه و. نو دغه تصویر حواله سره الیمین ګنډاپور ته عمران خان دا پیغام جاری کړی چې دا خلک زمونږ یو قسم له دشمنان دي، مطلب د دوی حکومت زم نه منم، عوام هم نه مني. نو دوی سره تصویران خو بل طرف ته الیمین ګنډاپور ته هم ګناه نشته ځکه دا خلک چې کوم دی د لاس کې حکومت ته دوی سره ملاقات کول، دوی سره بعض مسایل ډیسکس کول دا د الیمین ګنډاپور مجبوری ده. لکه الیمین ګنډاپور بخامخا دوی سره کینی، دوی سره بس مسایل ډیسکس کوي، دوی سره بسنه څه خبره ډیسکس کوي ځکه ټول پاور د دوی په لاس کې په وفاق باندې دوی حکومت ته. نو خامخا به ګنډاپور دوی سره کینی ځکه دا د حکومتي خلک دي. که عوام منیم نه پی ټی آی نه مني خلاص کې خو سره پاور دی کنه حکومت خو دوی په لاس کې دی. نو خامخا سنه څه خبره د پاره به دوی په میز باندې کینی یو بل سره به ډسکشن کوي. خره کې پی کې بجټ حواله سره عمران خان ویلي چې تر څو د کې پی کې بجټ ما نوی منظور کړي نو هغه بجټ په کې پی کې تاسو نه امپلیمنٹ کوي. الیمین ګنډاپور مزمل اسلم جنید اکبر عمران خان سره ملاقات د پاره تلیو پرونه چې صرف د ګنډاپور عمران خان سره ملاقات شوه دی. ملاقات کې څه خبرې شوې دي هغه میډیا ته مخې نه دی راغلی، مطلب هغه میډیا باندې نه دی وایرل شوی. اخباراتو کې یا ټي وي چینل هغه خبر یا الیمین ګنډاپور سره پریس کانفرنس وغیرہ یا میډیا سره خبرې اترې نه دی کړې چې ما ملاقات کو په ملاقات کې دا خبرې شوې. ملاقات کې څه خبرې شوې دي هغه د عمران خان او د ګنډاپور خبرې شوې دي، نور ته څوک نه دي خبر. خامخ کې ماهرین اوس د عمران خان حواله سره خبره کوي چې د عمران خان رهایی ال ناممکنه کېدای شي چې کله پی ټی ته مخصوص نشستونه ملو نشي. دوه شرطونه ماهرین خول دي. کچری پی ټی ته مخصوص نشستونه ملو نشي نو بیا د مسلم لیگ نون حکومت 2/3 اکثریت سره راځي او 2/3 اکثریت سره چې دغه حکومت راشي نو بیا هر فیصله کول شي. بل رول چې کوم دی بل دار کچری 26 وی آئین ملتوی نشو نو بیا هم د عمران خان رهایی مشکل ده. لکه دا خبرې د 26 وی آئین کوم ملتوی نشو او کچری د پی ټی آی دغه مخصوص نشستونه مسلم لیگ نون ته ملو شو نو بیا د عمران خان رهایی ناممکنه ده. عمران خان رهایی بیا مشکل نه ممکنه نه بلکې مشکل ده. نو خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.